دوه اهم ترین فیصلې، یوه د عمران خان په حق کې او یوه د عمران خان خلاف. بل طرف د ملګرو د روس نه چې کم تیل راغله نو د هغې حوالې سره یو ډېر عجیبه خبر مخې ته راغلی. د نواز شریف او د جهانګیر ترین چې کم ملاقات دی نو هغې حوالې سره هم یو کس نواز شریف ته کال وکړو چې د جهانګیر ترین سره به ملاقات نه کوي. راځو ملګرو د نن ورځې چې کم اپډیټ دي خو ډېر زیات اهم ترین دي. مهرباني وکړئ چې دا ویډیو کم از کم شیر کړئ او کمنټس کې زموږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. راځو ملګرو اولنی چې کوم اهم ترین خبر دی نو هغه در سره شریک کوم او د جهانګیر ترین حوالې سره د سیټ کې تاسو ته ښکاري هم څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې د جهانګیر ترین چې کومه پارټي ده نو هغه خو لا رجسټر شوې نه ده، خو پرون هم تاسو سره په ویډیو کې شریک کړي چې یو ایم پی ای دی هغه ته هم لاړی او نن هم دا ویلې کېږي چې یو بل کس هم د جهانګیر ترین نه لاړی. بل طرف د ملګرو د جهانګیر ترین او د نواز شریف چې کوم ملاقات دی څنګه چې تاسو ته پرون ویډیو کې ما ویلیو چې جهانګیر ترین لاړی د 14 ورځو په دوره باندې لندن ته، نو دا ویلې کېږي چې د نواز شریف سره به ملاقات لازمي کوي. خو بل طرف د ملګرو دا یو خبر راغلی زرداري هم دوبۍ ته علاج لتلی دی، په سترګه کې به څه مسله راغلي نو د هغې حوالې سره دوبۍ ته تلی دی. خو دا ویلې کېږي چې زرداري د نواز شریف سره رابطه کړې ده چې د جهانګیر ترین سره به ملاقات نه کوي. ولې به نه کوي ملګرو؟ دلته تاسو ته یو مخکې ورځو کې یوه ویډیو کې ما ویلیو چې د ملک وزیر اعظم به یو وي، صدر به یو وي. اوس دلته د دې پارټیانو دغه کوشش دی، یو وایي چې زما د صدر راشي، بل وایي چې زموږ د وزیر اعظم راشي. پیپل پارټۍ والا خو دا خبره ښه په کلکه باندې کوي چې یاره الیکشن موږ کله وغواړو نو هله به الیکشن کیږي. خو دا هم خبرې جاري دي چې یاره بلاول بټو زرداري به را روان چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه به دا وي. خو دلته کې ملګرو د جهانګیر ترین د پارټۍ د جوړولو مقصد څه دی؟ ځکه چې د پی ډي ایم سره که چېرې د دوی اتحاد وي، بیا د جهانګیر ترین د پارټۍ د جوړېدو مقصد څه؟ که چېرې د دوی د پی ډي ایم سره اتحاد وي، که چېرې اتحاد یې نه وي او د دوی خلاف وي نو بیا ملګرو د نواز شریف سره د ملاقات څه ضرورت دی؟ نو دلته پی ډي ایم والا په کشمکش کې دي او په یو دوه کې حیران دي چې یاره مونږ کم طرف ته شو. ځکه چې هغوی خو دغه دعوې سره وایي، یو وایي چې زما به وزیر اعظم راځي، بل وایي چې زما وزیر اعظم راشي. نو دلته جهانګیر ترین پارټي جوړېدل او بیا د پی ډي ایم سره اتحاد کول نو دا یو ډېر غټ سوالیه نشان دی. د دې حوالې سره دا خبر راځي چې یاره زرداري صاحب نواز شریف ته کال کړی دی چې ګوره د جهانګیر ترین سره به ته ملاقات نه کوې. خو اوس ګورو ملګرو چې د جهانګیر ترین او د نواز شریف ملاقات کیږي او که نه. اوس راځو ملګرو د روس نه چې کم تیل راغله د هغې حوالې سره یو ډېر اهم ترین خبر دی. د سیټ کې تاسو ته ښکاري امریکي تصدیق کر دی. حکومت دا وایي چې یاره دا کم تیل دی د روس نه کم تیل راغله نو د دې چې کله تاسو اخلئ نو چې د چین کومه کرنسي ده که چین کومې پیسې دي نو تاسو به په هغې باندې اخلئ. اوس والله علم تاسو را سره لږ په کمنټس کې دا خبره شریک کړئ چې آیا دا خبره د پاکستان د عوامو دپاره ده که نه د روس نه دوی کم تیل واغستل نو روس ته چې کومې پیسې ورکوي نو هغه به د چین چې کومې کرنسي ده یا کومې پیسې دي نو هغه ادایګي به هغوی روس ته د چین کوي. او دا چې کومه د چین د کرنسۍ خبره روانه ده نو ویلې کېږي د دې حوالې سره دا چیرې د کم موجوده حکومت دی نو دوی کوشش کوي چې د ډالر کم غلبه ده او کم روب او دبدبه ده نو چې هغه ختم شي. نو اوس خدای دې خیر کړي چې مخکې څه کېږي چې آیا چین والا به دلته پاکستان ته پیسې رالیږي که څه ترتیب به کېږي، هغې جهاز نه تیل راړولی کېږي او دا خبره کېږي چې یاره د ایکم چې کم تاریخ دی را روان د ایکم نه به دغه تیل ارزان ریټ باندې خرڅېږي. نو اوس ایکم ته به انتظار کوو چې څه فیصله راځي. پرون ملګرو په پارلیمنټ کې یو بل پاس شو په 9 مئی چې کوم حالات تیر شوي دي نو د هغې خلاف یو قرارداد منظور شو، باقاعده په هغې باندې دستخط هم وشوي. د سیټ کې که تاسو ته دغه کم خبر ښکاري نو دا پرونی خبر دی چې خواجه آصف دغه قرارداد مخې ته کېښودو، خو بعد کې دا قرارداد منظور هم شو، په دې باندې دستخط هم وشوي. د آرمي ایکټ په تحت باندې د دې خلکو له سزاګانې ورکړی شي. حالانکې د 9 مئی چې کوم حالات دي نو دغه چې کوم مجرمان دي هغوی خو ګرفتار هم دي، خو اوس دا ویل کېږي چې یاري آرمي ایکټ یعنې آرمي به دغه خلکو له سزاګانې ورکوي، ځکه چې کومو څیزونو ته نقصانات رسولي یا د شهیدانو مزارونو ته نقصانات رسولي نو دغه د آرمي تنصیباتو یا د کور کمانډر کورو نو هغوی دا خبره کوي چې یاره آرمي والا دي دوی له سزا ورکړي. قرارداد خو منظور شو، خو دلته یو بله ډېره اهم خبره دا هم راځي چیرې د قرارداد خو منظور شو خو د دې څه دومره خاص اهمیت نشته. اهمیت یې ولې نشته؟ ځکه ملګرو چې په دې وخت کې په قومي اسمبلی کې چې کوم کسان دي د پی ډي ایم کسان ناست دي او اپوزیشن چې کوم لیډران دي نو هغه خو شته نه. نو دلته چې یو قرارداد پاس کېږي او په هغې دستخط کېږي نو اپوزیشن چې کوم کسان دي چې کله د هغې سره دغه متفق شي
نو اله دغه قرارداد مخکې ځي. اپوزیشن والا خو شته نه، اپوزیشن والا څوک دي؟ د پی ټی آی چې کوم ایم این ای دي یا کوم کسان دي نو هغه خو په قومي اسمبلی کې شته نه، نو د هغوی دستخط یې پې موجود نه دي. نو اوس والله اعلم ځکه چې قرارداد خو منظور شو، خو چې مخکې پې څه فیصله کېږي هغه چې کله اپډیټ راشي ستاسو سره به یې شریک کوو. اوس راځو ملګرو د عمران خان په حق کې چې کومه فیصله شوې ده په سپریم کورټ کې پرون یو فیصله شوې ده او نن د هغې فیصلې دا ویلې کېږي چې نن به د هغې فیصله سنا وهلې کېږي. هغه څه د ملګرو چې کوم چیف جسٹس دی آخري چې کومې فقرې دی هغه درته وایم سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی تھی. جسٹس جمال مندوخیل صاحب چې کوم دی نو پرون یو فیصله سنا وکړه چې په 13 تاریخ باندې به چې کوم 9 ورځو کې الیکشن کېدو والا هغه ونه شو نو د هغې خلاف به نن چې کومه فیصله ده په 13 تاریخ باندې نو هغه به کېږي که په هر صورت وي. خو دا پرون چیف جسټس مندوخیل صاحب چې کوم دی نو هغه دا تحریري فیصله جاری کړه چیرې ستاسو کومې بانې دي ځکه چې دلته کې موجوده پی ډي ایم حکومت دی نو هغوی د دغه جسټس یا عمر عطا بندیال صاحب شو یا دا نور کسان شو نو د دوی فیصلې نه منله او دا یې ویل چې یار یو پول بینچ په دې فیصله باندې کینی. نو دلته مندوخیل صاحب ورته پرون دا خبره وکړه چې فیصله وي که هغه 3 رکنی که بینچ وي که هغه 4 رکنی بینچ وي او که 9 رکنی بینچ وي خو فیصله وي. مونږ د حق فیصله کوو دې کې دا نشته چې 4 رکنی کم کسان دي هغوی فیصله وکړه او موجوده حکومت ته دا خبره کوي چې دا مونږ ته نه ده منظور. فیصله وي په آئین او په قانون کې دا موجود دي چې په 9 ورځو کې الیکشن کول پکار دي. اخري فیصله نن 13 تاریخ ورکړی دی که چېرې نن فیصله راغله نو د هغې مطابق خو تاسو ته پته ده چې شهباز شریف صاحب به نااهل کېږي او کوم موجوده حکومت چې دی نو هغوی به ځي ځکه د دې فیصلې خلاف ورزي کړې ده. بل طرف د ملګرو پرون چې د عمران خان صاحب په عدالت کې کومه پیشي وه نو ټوله ورځ د عمران خان صاحب او د پی ټي آی چې کوم کسان دي نو هغوی په دې انتظار باندې وو چیرې د عمران خان څه چلو شو. نو عمران خان چې کوم دی پرون د خپل پیج نه چې کله تلو نو یو ویډیو یې جاري کړه او بیا وروسته یو تصویر چې عدالت کې ناست یو تصویر جاري کو او ټول چې کوم عوام دي یا د پی ټي آی کسان دي نو هغوی په دې انتظار باندې وو چیرې د عمران خان به څه فیصله راځي. ځکه ملګرو چې پرون یو ځلې بیا د عمران خان د ګرفتارۍ ځلې بیا ډېر روشن امکانات وو خو عمران خان سهار وختي ځان عدالت ته ورسو او چې کومې پیشیانې وې څنګه عمران خان مخکې ویلي چې یاره په ما باندې مختلف دفات لګېدلي په هغې کې دهشتګردي ده په هغې کې قتل دی په هغې کې توهین عدالت دی هر څه دي نو په هغې کې عمران خان پرون یو ځلې بیا هغه د ضمانت په دغه ټولو کیسونو کې میلاو شو چې کله عمران خان د عدالت نه واپسي د لاهور په طرف باندې تلو نو د هغه ویډیو جاري شوه ماښام تیاره لګېدلې وه چیرې واپس د لاهور په طرف زمان پارک ته روان شوم. نو پرون چې کوم نیوز والا دي نو هغوی دغه چې کوم خبرونه دي نو هغه نو شریک کړي. ولې نو شریک کړي چې دلته پیمرا په دې باندې پابندي لګولې ده چیرې کوم د عمران خان خبرونه دي او هغه د عدالت چې کومې خبرې دي نو هغه به تاسو مخې ته نه راوړئ. خو بیا هم ملګرو په دې کې پرون څه خبرې چې کوم هغه عمران خان په عدالت کې کړې وي نو هغه پکې مخې ته راغلي دي. په هغې خبرو کې عمران خان یو ځلې بیا دا خبره وکړه چې آئین او د قانون پوره خیال ساتمه زه خپلو کیسونو له یو ځلې بیا راغلی یم یو ځلې بیا دغه خبره مخې ته راوړه چې زه کینم مذاکراتو ته خو مذاکرات به زه د آرمي چیف سره کوم موجوده چې کوم پی ډي ایم حکومت دی نو د هغوی سره زه چېرې هم مذاکرات نه کوم. د بجټ حوالې سره پکې دا خبره وکړه چېرې دوی کوم بجټ ویستو نو آیا چې کوم را روان حکومت دی نو هغې به د دې بجټ سره څه کوي. چې تاسو کتلی شئ ملګرو چې پی ډي ایم کوم حکومت دی نو هغه چې راغلی نو ټول الزامات یې په عمران خان باندې ورواړو او د ملک اوس دا حالات دي. نو دغه شان عمران خان هم دا خبره کوي چېرې کوم را روان حکومت دی نو هغه به د دې څه کوي دوی چې کوم د آی ایم ایف سره لیکل وکړل چې په هغې کې قرضه ورکول کم دي او د سود چې کومې پیسې دي نو هغه سیوا دي. نو دغه یو څو خبرې د صحافیانو سره عدالت کې یا دننه کړي یا یې بار کړي خو دغه خبرې مخې ته راغلي چې عمران خان دا خبرې راوړي نو هم هغه خبرې کوي کمې چې مخکې کړي دي په هغه خپلو خبرو باندې قایم ولاړ دی. بلې هم دغه خبره وکړه چیرې ما ته د یوه لار وښیي چیرې د دې سره د پاکستان ټیک کېږي که چېرې دا خبرې چیرې زما د اخوا کېدو سره پاکستان ټیک کېږي نو ما سره د لیکلو وکړی شي او ما ته د طریقې کار وښودلی شي د دې سره به پاکستان ټیک کېږي چې ته کله اخوا شي یا ګرفتار شي یا چې هر څه ستا څه وشي خو ستا نه غیر به د پاکستان ټیک کېږي په دې طریقه باندې نو ما ته د هغه لار وښیي نو زه یو طرف تلو ته تیار یم. د خپلو خویندو د کیس حوالې سره هم دا خبره وکړه چې کوم جایداد دی او 5-6 ارب روپۍ د هغې جایداد حوالې سره یادېږي د هغه ځمکې حوالې سره
نو کسان دې لاړ شي ودې ګوري چې آیا دغه ځمکه د 50 ارب روپو دا او که نه. دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اهمترین اپډیټ دی نو هغه مې ستاسو سره شریک کړو. تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله پامان.